الصفات السمعية الذين هرسم باطلين نبات مرض محفوظ وسبيلين زندگی لمحی لمحی که حسین تضمن نور حزیر و بزرگی بر صلاح دین بالله حسن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارك الله عليه السلام ظهور ما تاجيل بشي أغم نهار زوات سرا ناقل ظلم لراك النيوة عادل سرا نوار غدر زيگي بر صلاح دين بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام من إمائكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم بر محمد وأهل بيت محمد الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد ديرو كدرمان زتمانو د وده واقع پاکیزه بختوار امور مجلس ته د خپلو مدرسې ډېر کلي طلبه منیره ورسره دوی راټولونه ډېره دا ګورونکي سره یې وه چې زه یې ځواب کړم سره اجازات لګورم د خپل اهل بیتو نه د مدد لګورم پروردګار ته سوال کوم د حسین په درمن مور نه د دغه ټولو کورونو دا د خدیانو مبارک وګرځوي پروردګار پاک تویز نماز مراد محفوظ وساتي پروردګار کوم کسان چې ودونه نه لري هغوی ته نیک سړی ودونه نصیب وګرځوي پروردګار کوم چې شادي شده دي څوک اولاد نه لري خصوصا منیره وريرونه نشته دي دوی ته اولاد نارینه نصیب وګرځوي پروردګار ټول مشکلات آسان وګرځوي پر مې تمام شي او مشکلات آسان وګرځوي دا ټول دعا مستجاب شوې لپاره سورې تاسو ذهن کې د حسین په درمنه مور بلند وي اندره بلند والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قانون اینویو غلط سوچ غلط فکر جوړ شوی دی غلط این جهلاو فکر کی جاهل سړي فکر کی یوه خبره یمو اول نه ناسته دی چې واده په ډانډو په ډالو سرنیو په تماشو په نشو په مختلف قسم ته ناجایزو حرکاتو خوند کوي مړي دي څه هغه متانو سره ژړا سره ناهو سره خوند کوي تاسو ټولو علم کې دا خبره شته چې ایمو اهل بیت خصوصا
شپږمه قبله ارشاد کوي چې فرحوا بفرحنا وحزنوا بحزننا. یمشي هغه دي چې کوم شي چې موږ خوشحالېږو هغه یمشي هغه خوشحال وي، کوم شي موږ خفه وو هغه یمشي هغه خفګان کوي. ای زندګۍ دپاره واده څه دی؟ ابتدایي اټولو نه اولې بنیاد بلاتیږي هغه واده دی. که غواړې چې انسان نیک صالح کاس دنیا ته ویل کړي، ښه غیرتمند زوی دنیا ته ویل کړي، هغه ابتدایي اندازې دی. دغې ورځې نه اټول بنیاد کېږي، دغې ورځې نه ایښودل دی. که دغې ورځې شیطاني حالاتو سره دغه واده مزین شول او بیا هغه زوینه ما یې پلار ویشتلې ګیله کړه، ما یې بل څه شرارات ګیله کړه، ما ګیله ماته کړه، خپل بنیاد ته سترګې وړه چې ته یې واده بنیاد ته چي وکړه. واده څه دی؟ اهل بیت محبت کې، اهل بیت مینې کې، اهل بیت خوشحالۍ کې اخر واقعا دي و خار باندې نتیجه راوړلی شي. لکه یو روایت کې ما تقریبا 2002 یا 2003 کې ما خپله لیدلې دی چې معصوم ارشاد دی چې کوم کور ته نومې نه وځي او کوم کور ته ودګنۍ نه وځي، هغې خونې ته دري باندې د حسین قدرمنه مور ورته و هغه غني و هغه نومي سار باندې د حسین قدرمنه مور هغه مبارک لاس تیروي، هغه نه باندې بیا خونې ته رافته هغه نه باید هغه نومي هغه ودګنۍ بیا خپلې خونې ته راځي. خو سترګې وغړوئ څه به هغه ته دري باندې د حسین قدرمنه مور ودرېږي چې نومي نه مخکې ودګني نه مخکې ډالونه راځي. څه به هغه واده کې اهل بیت شرکت وکړي، څه به هغه واده کې څلورم امام شرکت وکړي، څه به هغه واده کې امام ته د حسین عظیمه مور شرکت وکړي، چې هغه کې هغه څه شیان غږېږي چې هغه باید نه دوی شام کې افریدونه کوي، کوفې کې افریدونه کوي. د مو حالاتو وجې نه چې امام ته و اهل بیتو ته تکلیف نه رسېږي، راحت ذرې به راحت نه رسېږي. اړونو وکړئ تاسو واده پروردگار عالم نعمتونو کې یو هغه نعمت دی چې بې واده جلکې یا بې واده وړ کې تمام شپه عبادت وکړي، تمام ورځې روژه ولري، واده والا وړ کې جلکې خوب وکړي، دغه خوب دي عبادت نه وي، د روژې نه یو په سل راکې افضل دی. بل ځای کې سرور کائنات پیغمبر ارشاد کوي چې واده والا ځوان واده والا ځوانې دوه رکعته لمونځ بې واده سړي اویا رکعته نه افضل. دومره لوی مقام دغه نعمت ته دغه واده ته پروردګار عالم ورچولی. اورونو امام ته ګران پیغمبر واده شان کې ارشاد کوي چې من رغب عن سنتي فلیس مني. چای ما سنت نه انکار وکړو، روګردني وکړه، مخې واړولو چې زه رسول دغه سنت کې نه یم، فلیس مني، هغه مونه نه دی. مګر سرور کائنات پیغمبر ارشاد کوي چې ومن سنتي النکاح، ما سنتونو نه چې عظیم سنت دی هغه یو نکاح یو واده یاد چې واده نه چا مخ واړولو، وادو کې نشته دی، واده نه چوپچې کوي، واده عذاب دی، بچی عذاب دی، دنیا ته اولاد راوړل عذاب دی، ښځې ساتیان عذاب دی. تاسو سترګې وغړوئ قرآن مجید کې هغه کتاب دی چې لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نه داسې وچ شته نه داسې لمده شته چې هغه ذکر قرآن کې ورکړي، مګر دغو اټولو وچو لمدو کې قرآن یوه شي ته سکون نه دی ویلي، صرف واده ته سکون لري. نه دولت کې سکون شته، نه مال کې سکون شته، نه جایداد کې سکون شته، نه اولاد کې سکون شته، نه خبرډین کې سکون شته. هر یوه شي کې پروردګار عالم سکون ذکر نه دی کړی. که واده دی هغه ته پروردګار ویلي دي چې دې لپاره مو تاسو ته ښځې جوړې کړي چې لتسکنو الیها، تا ته سکون ورسره میلاو شي. بل ځای کې پروردګار عالم حدیث قدسي کې ارشاد کوي چې اذا اردتو، کله زه اراده وکړم، زه خدای اراده وکړم، توجه شته محترم، کله زه
زراب إرادة وكام أن أجعل لمسلم خير الدنيا وخير الآخرة إيوه مسلمان تا الدنيا وآخرات خير وكام هم دقي دنيا کی کمی بھی हम आखिरात की हम दगी दुनिया की पुचार बस्तर गुजरी हम आखिरात की हम दगी दुनिया की सुरखुर भी हम आखिरात की परवरदिगार तियाई तो जअलतु लहु कल्बन खाशिअन अटुल अवाल सुरखुरु इंसान alamat दगी दुनिया वो क़यामत आले चाहत युद्ध से जड़े में काम चाहा खुदाए नसीब बच्चों ने डरी आगे के खुदाए खौफ की आगे के खुदाए डर की द्वयाम وجسدا يدسي بدان يرقام على المصائب صابرا أغبوا دي آتنا مصيبة دروشي أغا پروردگار تا إنا لله وإنا إليه راجعون کا گناہ ہے صابر ونی وقتی مصیبات باندی تکلیفون باندی بادوری باندی صابر وقتی دا پروردگار اللہ میں ایچ ایمان طرفنا دگی دنیا کی آخرات کی کمی ہوئی بل يأي وزوجة مسلمة وزوجة مسلمة ناشتا وزوجة مسلمة غالبا صحيح انداره إيوا دسي فرمان برداري إيوا دسي اطاعت گزاري إيوا دسي خبري منون کی إيوا دسي د شوهر پیروکاری إيوا دسي د شوهر پر نقشی قدم تلون کی خجل کام تسره اذا نظر إليها کلا دیر غامو کی مبتلاشی کلا دیر مصیباتو کی مبتلاشی کلا دیر اترام بیونی روشی پنی خجی تا یو نظیر وکی اٹول گمنے ہونے کاشی اٹول مصیبت تلین ہونے أنت سرا إمكار ده عندي طرف ترتام يكيو حديث رسول الله بذكر القام كخم توجه ما طرف تبلند واسع إسراء ختم الله أرنو أقوى دكي سكون ده أقوى دكي اطمینان ده أقوى دكي محبات ده أقوى دكي موادات ده أقوى دكي آمن دے اغواد کی ایمان دے اغواد کی مینہ دے اغواد کی محبات دے چا اغای اصلی دے لیوال باندی نوشی تو مثلا جنا پلار خوشحال شی چا ایمان لون پسی اصلی دے والا برکار ہوگا یا جنا زوای خوشحال شی چا مادسی خودی نرشتا وکرل چا نکری اشتا دے یا پلاری دیر دولت پانده نا اغواد کی سکون و اطمینان دے چاہے کی کردار دا اہل بیت موجود بھی آگے کی رفتار دا اہل بیت موجود بھی آگے کی گفتار دا اہل بیت موجود بھی آجل کا ایوادہ دا پارشاد رسول اللہ یہ کیو یا خیرے چونا خور نور بیرکاوی چونا خور نور کاوی کم سریتا تخپل نور یا خور ازدواج کی دید کئی آگے کی والا وانت فرکسنا رسول الله تیو صحابی راغللو و دیای یا رسول الله نور مزوانا شویده چو دیوید کام رسول الله دنو توینا چه مثال ایمار اشتیدارو کی یا حق خندان کی یا دق خندان کی یا حق سریته یا دق سریته یون بیاری و توخیلو چه قیامی قیامت بری مسلمانانو کی بکارده چه دمی یار چنی اگر چو دی زویج ویر که اخپن خور لون ابنتك خپل لور د ویر کا منیتا کا چور سچے خدای تقوا و سارا دماغ تقول دولت استر کی مانگلا بلڈنگ استر کی مانگلا میلی استر کی مانگلا میروت استر کی مانگلا فقیر بھی تنبو کی موسی چو خدای نداری گی خدای خوف پر کی بھی دک سڑی تقول ہونو جائداد لری بلڈنگ لری دولت لري چې شرابي دی اطاقت چې نشهي دی اطاقت یو سړی چې نشهي حالات کې په ځور نه پیږي هغه به بیت لور نه څه کولی شي هغه به ای بچو خور باندې بل ناموس باندې ځکه رسول الله شاد پته کړي هغه سړی چې هغه خدای نه ډارېږي هغه خپل خاجي ډېر قادر ذات اگر خپل ناموس ډیر قادر هغه سړی ته خور نور ماوي کا چې خدای نه پیژندي ویلي چې خدای نه دې پیژندل هغه خپل خزه څو پیژندي هغه خپل ناموس څو پیژندي بلاد واسه صلوات خدمت محمد و آل محمد اځکه یو بل
بیا مدران پیغمبر ارشاد کوي څه کچود مرکې پسې دې راغلل مرکه یې درته وکړه توجه مو شته محترم چا مرکه درته وکړله خور یې درنه وغوښته لور یې درنه وغوښتله بیا بعد ما په منه رسول الله دی وایي څه کچا مرکه درته وکړله هغه اخلاقو نه ته متاثر یې ډېر مینې سره روایت واورئ هغه اخلاقو نه ته متاثر یې اخلاق یې ټیک دي ایمان نه متاثر مؤمن دی تقوا نه متاثر المنځه کوونکی دی روژې کوونکی دی شرابي نه دی بلې ګناه مرتکب نه دی رسول الله دی وایي چې که خور لور بېل کولی نه د انکار وکړو ځمکې اسمان کې د فساد برپا اورو متیا یو هغه سړی ټولو نه زیات په چاته موت او هغه چاته خور لور بېل کوو هغه که تمام ورځې جماعت کې ټوټکۍ په المنځو سپینې وینې نوي کړي خو څه پیسه ورسره نشته هغه به هېڅ یاد څه پیسه ورسره دی هغه به که قتیل دی هغه به که غصیب دی هغه به که سودخور دی هغه به که غال دی هغه به هغه به که بېروژې دی څه پیسه ورسره دی ټول نه ښه سړی مګر وکسوی چو پیسو تا فیان دی نونی بیر کری دی 10000 تلکونه آتا نور شید 10000 پازاب آوزی 10000 پتلی مگر چو تقواداری تا فیان دی نونی بیر کری دی وی تیزاری برابر تکلیف نبیر وستر کی غلاوی خم توجه ہوئی بلند واسوی صلوات فضل محمد پروردگار قرآن مجید کی ارشاد کری هو الذی خدای آغا ذات ہے چه خلق لکم من انفسکم ازواجا ایتاسی دپارا ایتاسی نفسون نے خجی پیدا کی ایچی دپارا لتسکنو الیها ایدی دپارا چه ایتا بی آرام زندگی آرام تراش ایتا بی چین زندگی بی چین تراش ایتا بی سکون زندگی سکون تراش مولا امیر المومنین در خپل ارشاد کری چی ای مولا چه زه آغا علی چه تمام اوریجی مشکلاتو کی ڈوب یو کاس مشکل کشاوی اگر نی اندر مصیبتو ناوی اگر نی اندر مشکلات آوی یتیمانو غام علیسا فقراو غام علیسا غریبانو غام علیسا یتیمانو غام علیسا ظلم غام علیسا آلی وشی غام علیسا مگر مولا چی ای زه آغا علی چه تمام اوریجی مصیبتو کی پتوام ڈوبوام خو مگر کله به څه خونې ته راغلم ما به زهرا بیبي ته یو نظیر وکړو ما نه به ټوله مصیبتونه وریا شول ما نه به ټول مشکلات وریا شول ویلې ورمنې ښځو ته یو رواج خیالی دی چې کله د خورۍ نه مزدورۍ نه ستړی ستمان مېړه راشي هغه ځان نه خیره وباسي هغه تکلیف کوي هغه مزدوري کوي اگر ضمیر نہ کته پختنه وکی اگر خیال نہ کته پختنه وکی اگر عقل نہ کته پختنه وکی چته د مزدوری ویل کوي هغه چې خونی کې مخزنه واستای خونی کې مو وړه وړه بچی دی بیا زهرا بیبي وصیت څه ته کوي چې بیا د اندسي ستړی استعمال مړه چې خونی ترچی دروازې ته خلاص وګي سا ستړی ما سوسا مړه نه د هغه بیچینی میره نه د هغه بېسکوني وریا کا ما که میره د خوشحال شي مستحبه د اسلام کې چې کله میړه یې خونې ته راځي په کار د ښځه میک اپ ورته وایي ښځه ځانو ته راستاږي ضریب ربه اگر این تشریف فرما دی ځانو ته به بیوا خبره نه وکړم که ښه متوجه وي خبرې بعدې نه ته راځي پاتم به صلوات ته لګېږي بلند اوسه صلوات مستحابه دی بلکې شریعت کې ایمو دین کې ټولو نه ښه ښځه هغه بللی شوي دی چې هغه یې مېړه خوشحالتۍ دپاره رنګارنګ ځان جوړ کړي هغه مېړه خوشحال کړي هغه مېړه استقبال ته ورځي څومره باده دی چې واده کې خپله ښځه نه پېژنې نه یې پېژنې دا دی که نه دی مېړه څه کوټې ته ورنوځي ډډوزو واجې نه سار نشي ورمېږي بیا چې واده کې کسې نوي جوړایا یو کېږي میک اپ یې آیا یو کېږي هر شی یې یو کېږي حامد شو څه
لکه څنګه ته یوې ښځې ته مستحبه دی چې میړه ته ځان ارستا کړي، میړه ته ځان تیار کړي، میړه ته ښځې سسترې ماسې کړي. سړی سړی خبرې ما ورته کوي، بعضې خبرې ما ورته کوي، پیغورونه ما ورته کوي. خاوندي ژوند څه میړه ته هم مستحب دی چې کله کور والا سره یو ځای باندې شپه کوي، کله کور والا سره ملویږي، هغه پکار دی چې خپل ځان ارسته کړي. ځنه ښځې چې خپلو میړو نه روګردانې شوي دي، ډېره غلطي سړي ورکړي دي. نه به سار جوړونه وکړي، نه به خولې مینځنه وکړي. نو مثلا زه به خپله ښځه الفات اوس وکړي چې امبار نسوارو نه خوله نه کوي، سره یې برابر محبت اړونو ځکه دا ښځې ته پکار دی چې هغسې خویونه اپناو کړي، هغسې کردار اپناو کړي چې میړه ځان دپاره نمایي. ای میړه بل چا طرف ته سترګې نه وي، میړه بل چا طرف ته سترګې ونه غړوي. خاوندي ژوند څه میړه ته پکار دی چې ځان داسې راسته کړي چې دې ښځه بل چا ته سترګې ونه غړوي، بل چا طرف ته میله نه شي، بل چا طرف ته رجوع نه شي. د اربو باندې مستحبه دی چې یوه بل ازدواجي حقوق ادا کړي. مګر بیا کوي امام تقدران پیغمبر د ارشاد کوي چې کومې ښځې بد اخلاقي میړه سره، بد کرداري میړه سره، بد میړه سره ښه وخت تېر کړلو، خاموش وخت تېر کړلو، ای میړه بعدې په ځان یو لري، میړه بعدې خبرې په ځان یو لري، ای میړه ویله ټکولی په ځان یو لره، ای چې دې ته به پروردګار قیامت کې هغه اجر ورکوي چې کوم اجر قرآن کې اسیا بیبي ته میلاو شوی. بیا یې چې هغه میړه چې هغه یوې بدزبانې ښځې سره، یوې بدقولې ښځې سره، یوې فسادګرې ښځې سره وخت تېر کړلو، وخت یې ښه وسه تېر کړو. ای ښځې بعضې خبرې په ځان نه یوللې، وی نه ویله فورا یې طلاق ته ممیله نه یولله. ای ښځې بعضې خبرې په ځان یولې، بیګونه یې ته ناکاڼه کړه. ای چې دې ته به پروردګار هغه اجر ورکوي چې کوم اجر قرآن کې حضرت ایوب ته میلاو دونه اجر به ورکوي. مګر وکړ یو د یو دوه حدیثونه تاک نه وي شوي که نه. بلند اوسئ، صلوات خدمت محمد باندې تمام شپه عبادت وکړي، هغه ښځه چې تمام شپه لمونځونه وکړي، روژې وساتي، خو یایي چې اخلاق یې ټیک نه دي، خوله یې کنټرول کې نه دی، میړه ته نه ازار دی، ذرې برابر چې پیدا نه ورکوي. خو اکثر ایمون ښځې چې دي چې څومره خولو نه تیزې وي، اندورې به یې متمخنو سره شاوخوا وي. چې کسی چې د زیارتو کې د ترخمنډې شرط وي، د حجاب شرط وي، دینه اندازه لگا چې دې میړه اندازه په تکلیف دی، میړه څه اندازه پر عذاب زندگی دی. خو سترګې وغړوئ. بیا یایي یو بل روایت شته دی چې هغه ښځه چې هغه میړه ته اشارې سره ځای ما ټول ونې پوهېږو انشاءالله، هغه ښځه چې هغه میړه ته جایزو حقوقو کې انکار کوي، ای میړه خواهشات نه ورې کوي، ای میړه شهوات نه ورې کوي، ای میړه لذات نه ورکوي، ای میړه اطاعت هغو کارو کې نه کوي چې کوم کار کې اطاعت باندې واجب دی. جامو مینځل واجب نه دی ښځې، ایلوخو مینځل واجب نه دی ښځې، جامو استری کول واجب نه دی. صرف میړه چې کوم خواهشات وي، شیطاني خواهشات ښځې نه ورې کېږي، هغه که مطالبه یې وکړه په ویرې نه کړل، میړه یې خفا خو بیا ولې کو ای سبې هر په څولې پورې پروردګار و ملایکې و اهل بیت ټول دغې ښځې دې لعنت کوي، لعنت پرې کوي چې چا میړه ته جایز حقوق نه ورکړل، هغه خواهشات یې برانه کړل. بلند اوسئ، صلوات خدمت محمد بس این کی وشی طرف ته اشاره کوم، این تاسو تکلیفات امکان نه وي، بل صلوات خدمت محمد اړونو کله دا زندگی راځي، توجه مو شته ما طرف ته، کله دا زندگی راځي چې ښځه مې دونه مینې څه وخت وي،
کله دا وخت راځي چې ښځه میړه محبت سره واخلي هله راځي چې کله ښځې و میړه منځ رضایت موجود دی چې واده یې کولو واده وخت کې لور نه پوښتنه کړې دی چې لورې زه د تا پلنکي ته ورکوم ظلم یې نه دی ورسره کړی تربرګیرات یې نه دی کړی قومیات یې نه دی چلولی چې ته یې ما قوم نه سوا بل نجایزه نه یي ته یې ما قوم نه سوا بل ځای واده نه شي کوی کوم ځای کې چې ښځې دپاره همسر وړکې شته دی ای وړکې دپاره همسر جلکې شته و خاندان یې ښه خاندان دی نه یې ویر کړله جلکې نه یې ورته وکړل ظلم یې وکړو د مور حتی اوس بل روایت و امام صدیق علیه السلام نه دی دا روایت و رسول الله نه دی دا روایت رسول الله ارشاد کوي چې هر چا خپلې خور لور سره ظلم وکړو زیاتی وکړو په زوره یو وړکی خوښ نه و تربرګیات باجي نه چې ما وریانه دی څنګه انکار ته نه کوي ای معترض وایي دی څنګه انکار ته نه کوي زه درته وایم چې وکړه دا وړکی ته څنګه انکار ته نه کوي چې چا داسې زبردستۍ سره خپله خور لور ویر کړه دا خور لور یې زنا دپاره ویر کړه ګناه دپاره ځکه مدنمه واخیستله چې ما ټولو نه پوه شو ځکه واجب دی شریعت کې هغه نکاح باطل دی چې کوم نکاح کې وړکې په جلکې نه دی راځي جلکې په وړکې نه دی بیا هغه واده نه امن تامه مه کوه بیا د چې کله بند نه راځي ښځه میړه په یو ځای که داسې وایه چې دوه به دیدارې د یوې کوټې ته نه کړله بیا چې یو بل نه څرمنې نه ووځي چی به کوي بیا یو بل نه سرونه نه لوړوي چی به کوي هغوی به زندګي چیچوي اړنو د یوه د ماحول باندې تنګ نه وشي که یوه د ماحول باندې یوه ډېره زبردسته دیني اسلامي کتابي واقعه دی چې یو مجتهد عرض کړي دی چې تاسې ښه ماسه تعاون وي بنا داسې صلوات یعنی څه حیات الله فدا حسین مظاهری مجتهد ایران کې دی هغه یې به کیسه ناقل کړې دی هغه یې چې یوه ورځ مې ایران کې تقریر کولو همداسې مجمع والا کې تاسې مجمع کسي چې دغې مجمع ته به تقریر کولو امنه د مجمع کې د ښځې میړه حقوقو باندې ښځې میړه رضایت باندې ښځې میړه مینې محبت سره زندګۍ کولې باندې دغه خبرې کولې چې امنه د مجلس کې یو سوال وکړل چې کوم کسان ښځو نه خفه وي هغه ټول پاڅېدل چې یوه به دې سترګې غړولې چې دا به مخکې شي دا به مخکې شي دا مخکې پڅېدلی وایه هر سړی یې زړه کې هر سوال یې و ښځو هر سړی یې ترې ټاڼ و په ویلې چې دا مخکې پاڅېږي بیا به زه پاڅېږم اول یې چوک نه پڅېږي خو چې د اول پاڅېدو دي کې بیا دومره زړه خوړلی وي چې پاڅېدل دا پاڅېدو امنه د مجتهد پوښتنه مې عبادت نه کوي چې یو نه پاڅېدي وشه چې کله دا خبرې وکړه یو پڅېدو ټوله جامه پاڅېده هېڅ یې ورته نو هغه نه پوښتنه وکړه چې دا ته ولې نه پاڅېږي دا دومره جامې کې د یو خپلې ښځې نه خوشحال دی هغه ورته وایي چې هغه ما کې هغه ښځې خپې مو تګړي کنې جامې داسې بې سکونه بې ارامه بې چینه زندگی چې مثلا همین بې سکونه بې اطمینان بې ارام زندگی بلند واسه صلوات خدمه محمد اورونو فکر وکړئ هغه چین څه هغه سکون څه هغه اطمینان څه محبت څه الفت څه زندگی کا غواړي اهل بیت رویش اختیار اهل بیتو کردار تو اکثر چې هغوی مو باندې زیات زور څه لګولی دی هغه همدغه وجوهات نه لګولی دی چې رضایت سره کوم واده شوی دی هغې کې بیا نیک صالح اولاد راتلی شي رضا ضروري دی وړکي نه پوښتنه وکړه جلکۍ نه پوښتنه وکړه ما مجبروه نکاح ته و ما خویندې لوڼې زړوه ایوه ماشین چلولې دپاره ایوې استازۍ تنخوا اخیستلې دپاره ما خویندې لوڼې زړوه هغوی ازار ما خله هغوی اذیت ما خله اړونو مونږ د حد نه وتلی ظلم کوو
حد نه وتلی زیاتای اهل بیت خفگی خفاشی که تو زو خوشحالم ځان دپاره یې پیغور ګڼم مور و لور نشي پېژندی چې مورې کومه د لورې کومه دی دغو حدودو ته مو ورسول ظلم اوس او په زیاتی مو په سوال کوو پروردګار ته ربه ای حسین قدرمن مور خاطر نه موته اسلامي زندگی جوړولي توفیق نصیب کړي پروردګاره موته اسلامي لیول باندې وعدو کولي توفیق نصیب کړي بس دی ما تاسو ته اوس ذکر وکړلو څه هغه کار وعدو کې په کار د چې کوم کار د اهل بیت خوشحالي وکسوی اندغو کارونه اهل بیت خوشحالېږي چې څلورم امام ته یو کس دعوت ورکړلو چې ابن رسول الله عضوي واده مده ما سره به عضوي واده کې شرکت خامخا کوم اوس وکړه چې زړه زړه وي هغې کې یوه جمله وکړې ایمان ایمان وي هغې کې یوه جمله وکړې څومره هغوی باندې خپل ځوانان ګران څومره هغوی باندې خپل میین ګران څلورم امام د ارشاد درته کوي چې آدم آشیه زه بې تا واده ته دې راغلی وم خو چې کله نه ما کربلا کې د خیالمن ورور جنازه لیدلې دی بیا ما وادو ته تګ وکړی زه بیا وادو ته نه یم ویله ویلې مولا ویله کله چې زه یو ودګانی کس وم چې غاړې کې هرونه پراته وي ما ته د کربلا اکبر ته زړه کېږي ما ته د خپل ژڼې ورور ته زړه کېږي ما ته د خپلې وریانې خویندې په زړه کېږي ما ته د خپلې بورې میندې په زړه ځکه ما واده ته ما غواړه ویله نه مولا ما واده ته به خامخا راځي کله چې امام دعوت قبول کړو منبر ته یې څنګ ته ځای ورته جوړ کړه دا جمله واوره اوس بیا سترګې غړا چې وادو کې چی پکار دي بیا دغه اندازه یې چې منبر ته یې څنګ ته ځای ورته جوړ کړی دی خو امام یې وصیت ورته کړی و چې سهیله زه یې تا واده ته ډېر څوم خو یو ذکیره وغواړه هغه ته وایه چې ما ته د خیالمن اکبر مرسیې وایي ما ته د خپل ژڼې ورور نه وهې وایي چې زه ښه وژړېږم ویله مولا دا امر مقبول دی خو ما واده ته راشه ځای ورته جوړ کړی دی انتظار دی انتظار دی انتظار دی مولا نه راغللو ذکیر پاڅېدو مرسیې وویله مقام وشو نوحقواني وشوه کله چې مجلس رنګ شولو امنه دغه جوان پلار سته څلورم امام دروازې کې ناست دی د کېړیو په ټولو ځای کې ناست دی پوښتنه یې ترې وکړه مولا ویلې دلته ناست دی تا ته ما منبر ته ځای جوړ کړی و ویله زه کله دروازې نه ننوتم سترګې مې غړولې ما نه مخکې ایما نیا زهرا ناسته وه و انیا سره مې څنګ ته بابا حسین ناست و زه هغوی احترام عجینه هلته نه رانهیي خو عزادارو بس دی څو جملې ذکر مصحیب ژړا نه ژړا هغه یې تا کړه خو یعنې څه کله کربلا کې د لسم صبر رڼا شوله امام حسین ته خویندو ځواب ور وکړلو فیضا بیبي ورته راوستله ورته یې د څه مورې فیضا لږ حسین ته وایه چې خور دې یایي چې نن سبې اذان خیالمن اکبر وکړي نن سبې اذان خیالمن اکبر وکړي چې کله چې اکبر یې وغوښتلو خیمې ته مو اکبره زویه ما خویندې دې یایي چې نن سبې اذان خپل اکبر وکړي ویله بابا چوک دی یایي ویله ما خور ویله چوک دی یایي ما خور دریم وارې د بیا وتي چې بابا لږ بیا راته وایه چوک دی یایي ویله ما خور ویله بابا یې تا خویندې دي یایي ویله ها ویله خو یې تا خویندو امر به زه په ځای راوړم بابا خو لږ د سبې با ته وایه چې ما اذان صغرا ته یوسي یوه خور په مدینې کې پرېښلي دی چې ما اذان صغرا ته یوسي وازدارو چې کله یې په الوړ باندې اکبر ودرولو حسین څه وکړل جوور کې اکبر ته ودرېدو اکبر لاسونه یې د اکبر غاړې نه چاپېر کړل مخې شیعو طرف ته راوړولو دوه وصیتونه یې ورته وکړل شیعو یو څه سبې اذان کېږي بیا یې ما خیالمن زوی په ویر نه کوي بل ته څه دي دغې جملې سره فریاد نه غواړم څه دی آدم آشیاو کله چې ژڼې زوی ته یې واده واخلي ویږه ویر کوئ بیا ما اکبر په ویر نه کوي بیا هغه وختیا مو په زړه کوي عزادارو امام حسین ته د اکبر هر یو مصیبت خوند ډېر کوي هر یو مصیبت خوند ډېر کوي مګر هغه مصیبت یې ډېر خوند ډېر کوي چې کله وسلې زخمونه ډېر بېتابه شولو چې کله ډېر بېتابه شولو راغو بابا ته د څه بابا
که خپاکیږي نه ډېر تږی یم لږ یې اوبه راکړه هغه نه د بابا څه دي اکبره اوبه نشته لږه د ما ژبه خولې کې ونیسه کله چې ژبه ونیوله اکبر فورا ورسته شو ویلې ورسته شوې ویله بابا ما ته څه پاته ما نه پورته تږی ته که ما ته پاته وای تا نه ما ته اوبه نه غوښتلې خو عزادارو دا متام ګله یې هغه کړی و چې اکبر کله واس باندې سپور و ډېر زخمي دی چې هغه نه واس هر ځای نه راووت چې کوم ځای کې د شام لښکر زنانه ډاکټرانې ناستې وي چې هغه نه کله اکبر په راغو ولیدو د اکبر جمال یې ولیدو د اکبر حسن یې ولیدو د اکبر ځواني یې ولیده د اکبر زخمونه یې ولیدل یواز جلاب یې ونیوللو څه درته وایي ځوانه یوه پوښتنه درنه کوو ویل چې ډاکټرانو ما پرېږدئ ما خیمونه غریب بابا الوختی دی ماسې په میدان کې بابا سروي خو وایو څه وایي ویله ځوانه دا راته وایه چې مور دې شته دی که مړه دی ویله مور مې شته دی ویله خو دا راته وایه چې خور دې شته دی که مړه دی ویله خور مې شته دی ویله خو ځوانه موږ یوه دوا کوو ته امین وایه ویله کومه دوا کوو ورته وایي چې ځوانه چې تا جنازه ورځي وړه سکینه خدای مړه کړه تا جنازه ورځي مور ته خدای مړه کړه عزادارو مغه وخت و یعنې چې کله د اکبر جنازه ولوېدله کله سپین ږیري پلار خیمو ته راوړله ټوله بیبیانې د اکبر جنازې نه راغللې ژړا دې کوي فریادونه دې کوي ټول د ځانونه وایي امنه حسین سترګې غړولې اولیا بیبي نه یې پوښتنه وکړه اولیا خورې د اکبر مور څه شوله ورته وایي چې مولا هغه خیمې نه بهر شاله ناسته دی نه ده بچېږي بله څه دی وایي بله هغه دی وایي چې لږه ټول وځوي زه اکبر ته څو پټې خبرې کوم چې کله ټول ووتل حسین راووتل څه یې وکړل د خیمې پرده ور واچوله اکبر جنازې سه مور کېناستله سر نه یې د اسمات بوکره اوچاته کړله عزادارو چې یې وکړل خپل سپین ګیڅوان یې د اکبر جنازې نه پرشان کړ یو غږ یې ورته وکړو اکبره ما خو یې تا واده ارمان و تا واده مې نه وکړلو اکبره نن به سپین ګیڅوان یې تا وینو کې رنګین کړ یو فریاد وکړه مظلومه حسین